رمضان المبارک آخري عشره موږ تاسو باندې شروع کیدونکې ده او په دې عشره کې د رحمت دو عالم صلی الله علیه وسلم یو مسنون عمل هغه مسنون اعتکاف دی. اعتکاف وایي چې د دنیا و ما فيها سره خپل تعلق ختمول د یو رب کائنات د محبت د حاصلولو لپاره د ټولو سره تعلق تر کول او د یو مسجد په یو کونه کې ناسته کول او د الله جل شانه په ذکر کې مشغولیدل. دا یو داسې مخصوص عبادت دی چې د شمیر په یو څو روزو کې یو مؤمن بنده د کلونو د عبادت او د ریاضت او د تعلق مع الله د الله جل شانه د محبت او د الله جل شانه سره د الله د دین سره د نسبت هغه منازل هغه ته کول شي، هغه برکات او سعادتونه حاصلول شي. نو لہذا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د رمضان المبارک په آخري عشره کې به اعتکاف فرمایل. تر دې پورې چې کله د الله محبوب پیغمبر دنیا نه تشریف وړو نو 2 عشره اعتکاف فرمایل او دغه نه بعد صحابه کرام او صحابيات او ازواج مطهرات رضی الله عنهم هغه د اعتکاف اهتمام فرمایلی دي. دا څنګه چې د یو محلي په نارینو باندې دا لازمه ده، سنت کفایي ده چې هغوی به د خپل مسجد د اعتکاف په مسنون عمل سره آبادی. دغه شان زمونږ هغه میندې خویندې چې کوم په کورونو کې دي هغوی هم په کورونو کې اعتکاف کولی شي. نو د هغوی دپاره هم دغه مسایل دی څرنګه چې د نارینو دپاره دی. هغوی به هم په کور کې یو کمره یا یو مخصوص ځای هغه چې دی مختص کی خاص کی د اعتکاف دپاره او بیا خپل ضرورت دپاره د هغې نه بهر وتی شي. هغه ضرورت چې کوم د بهر وتو نه بغیر د هغه نه پوره کېږي، یعنی په کور کې دننه یو شی کېښودل دی، راغشتل دی، چاته سوال جواب کول دی، څه ضروري خبره ده چې د ده نه بغیر هغه کار نه کېږي. هغې دپاره چې دی هغه د خپل هغه ځای نه بهر وتی شي. څرنګه چې اعتکاف ولا جمعات نه په هغه صورت کې بهر وتی شي، کور ته تللی شي، بل ځای ته تللی شي چې کله د تګ نه بغیر هغه کار نه کېږي او بشري تقاضا وي. نو لہذا دغه شان زنانه چې کله په کور کې اعتکاف کوي نو یو مخصوص ځای ځان دپاره وقف کړي، هلته کې به ناست د الله عبادت کوي، تلاوت کوي، ذکر و اذکار کوي، خپل آرام کوي او ذکر فکر کې مشغول وي. او چې کله یو ضروري خبره وي نو ضروري خبره هم چاته کولی شي، هغه سره اعتکاف نه ماتېږي. نو لہذا زنانه هم چې د اعتکاف دا مسنون عمل دا سرته رسولی شي. نو صرف دومره دا چې په دې کې غیر ضروري خبرې ترې مکروه دي، بهر چې د بغیر د ضرورت نه بهر وتل چې دغه ټیک نه دی. او دغه شانتي زنانه هم دا فضیلت حاصلولی شي چې هغوی په اعتکاف کې کینی، د الله عبادت وکړي، د الله جل شانه په ذکر کې چې دغه مشغوله شي. نو لہذا موږ او تاسو په دا آخري عشره کې چې کوم په دې کې لیلة القدر خیر من الف شهر د زرو میاشتو نه زیات افضل شپه په دې کې شب قدر روان دی. عبادات او اهتمام کو د ذکر و تلاوت اهتمام کو د ذکر و فکر اهتمام کو چې موږ او تاسو د سعادتونه حاصل شي. جزاکم الله.